तराजू और बेबा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर तराजू सिनेरियो के मिनरल्स आर अस टिकशोजी द ब्रांड नेम दे टिकशोजी कंपनी नुम दे मिनरल्स आर अस इज अ माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन दे माइनिंग कई माइनिंग तासो पे जने कोयले कान माइनिंग दे जमरूद कान माइनिंग दे गैस द पार डिगिंग कीगी गैस रोजी माइनिंग दे ٹھیک شو کویلې کان شو نو دغه خبرې دا ټول مایننګ کې راځي چې تاسو دماکي کوئ یو ځای کې تاسو ماتول کوئ تاسو ډریل کوئ دا مایننګ ده سو دا کمپنی د مایننګ دپاره ده ٹھیک شو جی اپریټ کوي سنگل لارج کوئري سایټ یو سایټ اپریټ کوي لارج کوئري سایټ ته کوئري هغه تاسو به دا ګوګل کې کتلی چې بس ډاون به راکوزېږي غټ غټ ډم ټرک کې راکوزېږي ورته هغه لاندې کان وي سو کان ته د غرونو په کنارو دی روډونه راکوز کړي وي او لاندې بیس کې کارونه لګي نو زیاتره ډم ټرک کې دی په کرین کې اوچتوي ډکې ډم ټرک کې چې لاندې مال ډک کی ګاډي اګاډي بیا واپس خو په چړای نشي راخته کنه سو هغه دی په کرین اوچتوي تاسو بلیدلی په هوا کې اوچت کیږي بیا بره کی او بیا الته کې ډم ټرک کوز کی اذروایز ډم ټرک چې بیا راکوزي جی یا په کران راکوز کړي خو هغه په خپل پر روډ راکوشي خو قتل از سمثینګ دی په کرین کوي هیوی لفټینګ کیږي مطلب تاسو پکړه دا ځان سره ذهن کې والے چې دا کوئري سایټ چې کوم دی دا اوس وذ ټو اکټیولی ماینډ کوئري پیټس راځي د کې مایننګ چې د سایټ کوئري کې روان دی دوه پیټس دي پکې دوه کډي والی دي ٹھیک شو جی په دوه کډو کې دي مایننګ کوي and one disused pit that has filled with rainwater and become a pit lake خو د دوه کډو کې یو داسې کډه ده پټ چې هغه دی نه استعمالوي سو باراني اوبه کې جمع شوی ده هغې نه یو ډنډ جوړ شوی ده ډنډ د شنو اوبو ډنډ جوړېږي که نه بایولوجیکل هیزرډ خو هغه ځای نه هم شروع شي اوس خو موږ ته پته لګي سیفټي کې چلې د کوئري از ان رورل لوکیشن کوئري د کان چې کوم دی دا یو رورل لوکیشن دی دیهاتي ځای کې دی دشتو طرف ته دی سټي سره نږدې نه دی پرابلم څه دی هسپتال هم اوس لري سرویسز به هم لري وي دې چې څه خبره کوي بیک اینډ باندې ته کنیکټ کوه شیزونه نیکسٹ ټو ا مین روډ 48 kilometers 30 miles away from the nearest town د چې کوم خوا کې ټاون دی قصبه ده سټي نه قصبه ده هغه هم جی 48 کیلومتر لرې ده 48 کیلومتر ته پېښور نه واله ټیک ټاک جهانګیري پورې بځې نو لہذا زیات ده ښه نو بیا اټ اپریټس 6 days a week شپږ ورځې د کې کار رواني په هفته کې چې نه واله 23 بجو پورې یعنی 11 پورې شپې 11 پورې دوه شفټونه به دی اوس چلی ګوره ود ان ارلی اینڈ لیفټ شفټ یو د ورځې شفټ دی یو د شپې شفټ دی دیر از آن سایټ سیکیورټي ټو پریونټ اناتورایز ایکسس سایټ باندې سیکیورټي لګېدلې ده او هغه اناتورایز ایکسس پریونټ کوي مطلب د سایټ چې وردن کېږي تا نه تپوس باقاعده کېږي چې د اتورایز سړی د کان والا سره ریلیټ سړی خو پرې بدي دي چې کان سره ریلیټ سړی نه ته چکر لراغلم دغه لراغلم دې ځای ته نه را پرېږدي سیکیورټي ټایټ ده and to manage visitors entering and exiting the site in vehicles and on foot اوس چې څوک ویزیټر راځي که په فوټ راځي که په ګاډي کې راځي دا دی مینج کوي مینج کول مطلب هم دا دی چې پرپز د څه دی د ویزیټینګ څه له را روان یې که ته سټډي له راځي که ته انټرنشپ له راځي که ته معلومات اخیستو له راځي شي راشه دونه ټایم مو در کړو ته په کار دی په دې ټایم در نه شوي په دې ټایم به راوځې دا د پاس شو دا د دا شو دا د دا شو داسې وي نارملي په داسې ځایونو کې سیکیورټي آفیسرز provide 24-hour security in 8-hour shift سو سیکیورټي افیسر چې کوم دی پرووایډ کوي 24 آور سیکیورټي په 8 آور شفټ په شکل کې سهار 8 نه والا 4 پورې دی یو چوکیدار دی فرض کا 4 نه والا 12 پورې دی بل چوکیدار دی 12 نه والا سهار 8 پورې دی بیا بل چوکیدار دی 24 آور سرویلنس روان دی سیکیورټي سټاف چینج کیږي شفټ چینج کیږي سو دینه بعد چې کوم دی with a minimum of 1 security officer on site at all time یو سړی خو جی خامخا دی ودرولې سیکیورټي 24 غنټو کې خامخا سرویلنس وي when the site is closed چې کله سایټ بند شي an individual security officer patrols the outside area of the site نو بیا دا سیکیورټي افیسر چې کوم وي د پیټرولینګ کوي مطلب چوکیداری کوي د سایټ خو بهر سایټ نه تاویږي راتاویږي کوئري نه ناٹ اندر بند دی بس کار بند دی شپې 11 بجو نه بعد کان بند شي سو کان کې دننه بیا دی ګرځي نه کان نه بهر چې کوم دی د پهرا کوي پیټرولینګ کوي the same security officer works this night shift every time
اون دغه یو چوکیدار اون دغه د شپې 11 نه بعد یعنی 12 نه بعد چې کم دی تر سار 8 پورې ډیوټي کوي دغه یو کس دی اون دی صرف دا ډیوټي کوي د شفت نه چینج کیږي سو دا صحیح خبره ده چې ته یو انسان لږی داسې شفت یو لګاوه چې بس کالو سر ته د شپې 12 نه والا ته 8 پورې به ته ویخي او ته به چوکیداری کې خوشته د دنیا کې ډېر مجبور خلک شته چې هغوی داسې کارونه کوي د دې بیا اثرات راځي موږ شاته کتلي وو چې دا سټرس راځي انزایټي راځي ډپریشن راځي ډیلیما راځي Stone and gravel are extracted at the quarry by using excavator to scoop up materials and load them onto the top of a 15-meter long specialized piece of equipment. Stone and gravel. ٹھیک شو جی کتیگی دی وڑے وڑے ٹھیک شو جی rocks stone غټي تیگی دی ٹھیک شو جی gravel وڑے شګه دا دی ایکسټریکټ کوي سنا کويري نه روباسي excavator استعمالي excavator دا مټیریل ټول چتای سکوپ کوي ٹھیک شو جی سکوپ اپ کوي اور لوڈ کئیے جو 15 میٹر لانگ स्पेशलाइज पीस ऑफ इक्विपमेंट ته یو اکوپمنٹ ته ورچي یو ماشين ته ورچي او ماشين څه کوي اکوپمنٹ چې کوم ده دا کمباینډ فنل اور کرشر ده د اکوپمنٹ ته موږ فنل اور کرشر وایو یعنی کرش ماشين ده چې کرش جوړي اون دا کرش تاسو کنکریټ کې استعمالوي that the workers call the FC دي ته workers FC بیا وایي فنل اینڈ کرشر شارټ کټ نیم ورکړه So FC crushes the material and then lowers over a conveyor belt to deposit it. FC so ki on the machine the crush ki material او بیا چې کوم د کنویر بیلټ ته ورکی کنویر بیلټ هغه پټه پکې رواني مال په رواني تاسو بلی دلی پروډکشن پلانټونو کې کنویر بیلټ چلیږي لکه د لیس شو د نور شو بس هلته ډکاوا هلته دا خدا روان په خپل یو ځای ته سو انداسې دا سټونم دی د دې کرش کې یو کنویر بیلټ ته ورکی کنویر بیلټ مخ کې ولېږي or conveyor belt takes the material to machinery that sorts it into different sizes. دا conveyor belt FC نه چې کله کرش شي conveyor belt ته شي conveyor belt نه چې material مخکې لاړ شي نو هلته بل ماشین دی او هغه ماشین څه کوي different sizes کې تقسیم کی او بیا یې before it moved into separate areas where it can be loaded into delivery vehicles. different sizes کې specify کی بیا بیکس تم فرق واچي او بیا موو کی چرته سپریټ ایریاز ته چې کوم ځای نه دغه میټیریل اوس گاډو کې اچولې کیږي سو د وړې شګې گاډي خپل ولاړي د غټې شګې خپل ولاړي کنویر بیلټ ته ټیک شو جی هغه سپیسیفای کی وړې شګې والا وړې ته ځي غټې شګې والا غټې طرف ته ځي سو درې څلور قسمه بجری دي جوړي یعنی کرش جوړي کرشو کې غټ هم راځي کرشو کې وړو کې هم راځي نو دا خو د دې ماشین کار شو اف سی on site there is a 2-story building containing offices on this ځای کې یو 2-story building هم ده چای کې افیسونه دي ټریننګ روم ده د سیفټي ټریننګ روم ټیک شو جی افیسونه هم شته ټریننګ روم هم شته خامخا داسې ځای کې به ته وړوکی افیس ورکوې موږ چې دا ډي ایچ ته تللي وو تاسو ټول آی جي ټو کې وایي ما سره تقریبا زیاتر خلک وو موږ سره آی جي ټو کې چې موږ ډي ایچ ته لاړو ډي ایچ کې هغه غټې ماشینرۍ سره د دې تاسو هغه افیسونه ولیدل که نه سایټ ته یې ورسره جوړ کړي وو یو نیډ افیسز ټیک شو جی او ته کوس پلانټ لګې که ته مایننګ کې افیس خو به ته لګې کمپیوټر خو به ته ایږدې که نه ټیکنالوژي خو به استعمالې ای دپاره به ځان له یو بلډینګ جوړې دا داسې نشي کېدی چې په کلاو میدان اوس مونږ کمپیوټر یې کېښودی او لیپټاپونه مو کېښودل ورته وایي چې راځئ جي دې له به سپریټ ځای ورکو سو ما خبره شوه ښه کار یې کړی دی کمپنۍ بلډینګ یې جوړ کړی دی افیسونه دي ټریننګ روم دی پکې او ورکر ویلفیر فیسیلیټیز دي ویلفیر یې هم ورکړی دی ویلفیر پر مونږ ویلو که نه زړو کسان ته هم پته ده چې ویلفیر ورنه کې بیا خو ورکر مورالټي ډاون کیږي که نه بیا خو حوصله پوسته کیږي بیا هغه کار سم نه کوي سو دې هغه هم پوره کړی دی there is a separate warehouse divided into a hazardous chemical store یو جدا یو ګودام دی هلته کې او هغه ګودام یو ګودام یې ډیوایډ کړی دی یو سیټ ته کیمیکل سټوریج پکې جوړ کړی اور ویهایکل مینټننس ایریا یې پکې بل سیټ ته جوړه کړې ده مستري خان هم ده کیمیکل سټوریج هم دی د یو چت لاندې دا لږه اور ده ټیک شوه کیمیکل نه خو اور جوړېږي که نه او مستری خانه کې هم دا داسې کارونه کېږي چې فلیمیبل او چنګاریان او یو شی بل شي دا کېدی شي سو کیمیکل به هوا کې رافیوم شي را به شي او دغه ځای نه به کاټ اف فایر وشي فرض کا with an open bay where vehicles can be parked او یو اوپن بے ده چې هلته ګاډي پارک کېږي next to the gate side ګاډي د gate side سره خوا کې there is a vehicle weighing station د ګاډي دپاره د کانټې سټیشن هم لګېدلی دی دا اوس پازیټیو پوینټ ده چې اوورلوډینګ ونه شي د ګاډو مونږه एलिमेंट नंबर 9 کې وکتلو 8 کې دا گاډو چې کله موږ ټرکونو ته پالیسی جوړوله نو موږ ویلو چې د لوډ نه خو زیات شي چې سیف ورکینګ لوډ نه ووړي
نه ان ایونلی وي په باډۍ کې چې دې خوا لوډ زیات دی او دې خوا کم دی او تا سره ګاډی ووړي. هغې دپاره وینګ سټیشن چک شته، هغه چک کیږي باقاعده. دا هم ښه خبره ده. دا چک کوي چې vehicle are not overloaded when they leave the site. او the site is accessed via control gate. سایټ ته چې کومه لیار ده هغه کنټرول ګیټ باندې ده. ټیک شو جی. اور چې کوم دی سو سایټ چې کوم ایکسس کیږي یا کنټرول ګیټ نه ایکسس کیږي that is operated by the security officer from an adjacent gate house. سایټ ټول چې کوم ایکسس دی هغه کنټرول ګیټ نه دی او کنټرول ګیټ کې سړی ناست دی سیکورټي افیسر خوا کې ګیټ هاوس سره. نو سیکورټي افیسر چیک کوي څه شی ایکسس ټو د سایټ چې څوک راځي دلته د سیکورټي افیسر یې څو کی وګوري اول آئیډنټیفای کی چې دا سړی ریلیونټ دی که نه. آئیډنټیفیکیشن ډایرکټس ویهایکل آن اینڈ آف سایټ ګاډو ته هم دی ډایرکشن ورکوي چې جی آن سایټ را روان دي که آف سایټ را روان دي. نو دواړو دی چیک کوي چې کوم وځي ګاډي هغه هم دی چیک کوي چې کوم راځي ګاډی هغه هم دی چیک کوي. and provides on site badges for visitors. او چې کوم ویزټر راځي هغې له بیج ورکړي چې دا واچوه چې هلته سایټ کې پته لګي چې ته ویزټر یې. سو وجه دا ده چې موږ بیا آی جي سی کې ویلي وو که نه چې ویزټر سیفټي ډېره ضروري ده. موږ ویلي وو چې کانټریکټرز او سیلف امپلایډز او ویزټرز چې کوم دی هغه موږ ویلو چې د دوی به سیفټي جوړوي. نو دوی هغې ته سیفټي ورکړې ده، دا بیج ورکول، دا پہچان ورکول. دس از سمثینګ پازیټیو. نو لہٰذا اوس چې کوم دی تاسو ته څه وایي چې د ګیټ هاوس هیز ان ایمرجنسي بټن. ګیټ هاوس کې یو ایمرجنسي بټن هم لګېدلی دی. خیر راغلی اور کینه راځه سینریو ورسره شیر کا دا بیګ اون ته شاته کېده. سو ګیټ هاوس کې یو ایمرجنسي بټن لګېدلی دی دیٹ کانټیکټس د پولیس سروس اف پریسډ. که دا ته ووایې نو پولیس ته ډایرکټ ایمیل یا الارم ځي. ګوره یو خبره ته کوم ایمرجنسي بټن یې دوه دي ښه په دې ټولو سینریو کې. یو دلته یو مخکې بله را روانه ده. دا به کنفیوز کوئ نه ځان. یو د پولیسو بټن ده یو بټن بل څه وایي هغه به بیا ووایو. سو ګیټ هاوس کې د ایمرجنسي بټن دا د چوکیدار له لګولې چې که چېرته ګیټ هاوس کې چا لانجه مانجه کوله ته ډایرکټ دا بټن سره وخه بس پولیس به راځي. سو دا هم یو ښه پریکټس دی سړی بچ کوو وایلنس نه. This was installed a year later after a group of people became violent while trying to gain access to the site. یو کال مخکې څه کسان راغلي وو په جمع سره 5 6 10 هغې نه پرېښودل نو په زور رادننه شوي وو. نو لہٰذا هغې د وجې دوی پکې ایمرجنسي سټاپ بټن لګولي داسې چې سبا ته د سره څوک زور کوي سیکورټي صاحب به دا بټن واخلې نور پرېږده بس پولیس به راځي. سو اوس چې کوم دی all visitors must complete a visit induction. ټول ویزټر به چې راځي رول دا دی چې انډکشن ټریننګ به اخلی. انډکشن ټریننګ موږ ډسکس کو چې هغه چې تاسو کوم ځای کې تاسو جاب یې وشي نو تاسو ته به انډکشن ټریننګ درکوي. اوس چلو جاب خو دلته د ویزټرانو ته نه ورکوو نو انډکشن ټریننګ هم داسې نه چې 2 3 میاشتې انډکشن ټریننګ دی. دا به یو ورځ یو وړوکی شارټ انډکشن وي چې کې به موږ ته وایو څنګه چې موږ دلته ټي بي ټیانې وکړې. ټي بي ټي کې موږ تاسو له انډکشن یې درکو چې بھائی داسې سایټ ته روان یو چې هلته دا هیزرډ اول نشته دي تاسو دلته احتیاط وکړئ دلته احتیاط وکړئ دلته به ځئ دلته به نه ځئ پوهه مو درکړه. که دا مو نه وی درکړې نو تاسو به هغه سایټونو کې بیا داسې غلطیانې کړې وي چې تاسو سره به اکسیډنټ شوی. نو دلته کې ویزټر چې دی کان ته رادننه کېږي دی ماین ته رادننه کېږي هغه ته موږ یو وړوکی انډکشن به خامخا ورکوو چې هغه بیا غلطي ونه کړي چې اکسیډنټ ونه شي. سو دا ویزټر به خامخا کمپلیټ کړي دا سایټ انډکشن او انډکشن اسسمنټ مست بي پاس او د دې انډکشن وړوکی بیا ایگزام راځي ریټن دی به هغه ورکوي او دا به خامخا دی پاس کړي نو بیا به دې سایټ ته رادننه کېږي. ګوره رول یې سټریک کړی دی که نه. ټیک شو جي ها before they are allowed to enter the site. ٹھیک شو. So visiting contractor have to complete a more detailed induction course. اوس کم کانټریکټر کا وزټ کې را روان دی ټیکهدار سلیکشن اف د کانټریکټر ټاپک مونږ ویلو هغې لاندې خو د هغه مونږ سیفټي پالیسي وکتله مونږ هغې چې نوتینګ کتل تاسو ته پرون شوی و رایټ. سو هغه دلته چې کانټریکټر راځي نو دلته اوس هغه سلیکشن ډاکومنټ خو ځینې مونږ نه غواړو ټیکه خو نه ورکوو که نه خو جي چلو ته وزټ ته را روانې کانټریکټر صاحب تا دپاره بیا لږ غونته کې ډیټیل انډکشن کورس دی ته به د دې نورو وزټرانو په غونته نه دی خو به 1 غنټه یا 40 منټ یا 30 منټ پویو تا به 2 3 غنټې پویو صحیح ده. سو اینڈ پاس ا مور کمپلیکس اسسمنٹ او تا به امتحان هم لږ سخت وي چې چک شي انډرسټینډینګ اف د هیزرډز چې ته هیزرډ آئیډنټیفای کولی شي که نه ته ریسک آئیډنټیفای کولی شي که نه ته ورکینګ پریکټسز تاسو بیسیکلی آن سایټ چې کوم دی بیسیکلی هغه ته صحیح آئیډنټیفای کولی شي که نه نو کانټریکټر کار زیات دی نو ذمہ داري یې زیاته ده.
دا غرول شو. Once they pass this assessment چې کله کانټراکټر دا اسسمنت دا ټیسټ پاس کی they are given a contractor specific entrance badge. بیا نو دی کانټراکټر specific entrance badge غل ورکی وزټر badge نه کانټراکټر badge ورکی. سو بیا کانټراکټر را دنه کیږي او دا badge یو ځل کانټراکټر واخیستو نو بس صحیح د irritating نه ده کنه. this is valid for 12 months period. کال د پاره کافی دی جی. بس صحیح د بادشاہ دیکھو دا بیا غلطه و چې روزانه راځه او دا نه سخت ټیسټونه ورکوه دا خو نه کیږي کنه. او زه صرف وزټ کوم کانټراکټر يم خو وزټ کوم ګورم یار چې کان کې سره وان دي مونږ ته سکار د پاره پکې ملاوي دی شي کنه یو شی بل شي بس صحیح دی یو ځل به ټیسټ تر کم کال کې خدا نه چې کال سره ټیسټونه ورکو دا بیا مونږ راځو دلته. all visitors including contractors must sign in when entering the site. چې کله انډکشن کمپلیټ شو بیا چې دی سایت ته راځي بیا یو ایکسټرا چیک پکدو چې ساين بکې بیا برادر نه کیږي هوای به نه رادر نه کیږي. صحیح دی چې انډکشن دی کمپلیټ شو صحیح دی چې پاس تکړه درسه خو چې بیا هم راځي تبا خامخا چې کوم د سکه ساين ان بکې او ساين اوټ بم کې چې کله وځي ساين اوټ بکې نو دا د فینګر خبرم کې دی شي چې راځي جی فینګر لګاو ساين ان بشي چې وځي فینګر لګاو ساين اوټ بشي ټیکنالوژي دا اوس خبر نشته چې ساين وکاو د ګوتو لګاو یو شی بل شي هغه کوم چې کلر والا ګوتو لګولي هغه خبره ختم شوه. ها دا خو سایت سره ریلیټ پریکټس شو. So health and safety responsibility on site are taken seriously. Site کې چې health and safety responsibilities دي هغه دي ډېر سیریس اخلي او query management team چې کوم ده هغه has taken steps to develop a proactive health and safety culture. د query کې چې کوم بیا تنظیم ده management ته management ویلو کنه چې پالیسي کې organizing role responsibility لاندې. So هغه د دې چې کوم ټاکلي شوی خلک دي health and safety د پاره هغه خلک سدي هغه steps اخلي روزانه چې نور هم proactive safety culture جوړ کی. safety culture تاسو attitude value belief and behavior towards health and safety should be positive. نو هغه کلچر نور هم پازیټیو راوستلو د پاره خبرې نور حالت زدل تاسو ته نشم ډیفاین کولای ګوره مونږه هر یو ټاپک باندې یو رس کلاسونه اخیستي دي که هیری نو دوباره ریکال کا خو اومه کلچر جوړول د پاره دی نور هم سټیپس خخ کوي چې نور هم پازیټیو ته خبره لاړ شي. So owners and workers from similar queries regularly visit the minerals are us query. اوس owners هم راځي workers هم راځي د اوندی کان والا regularly اور minerals are us query تا چې کوم دې visit کوي صبر وکا owners and workers from similar queries دې کې پوینټ ده نور queries والا مشتا دا کان صرف زمونږ نه ده دا کرش کار صرف مونږ نه کوو واکه بلم ده عام غر راماتي دام راماتي زم ماتو مام ځان له پورا کوئری جوړه کړې دا ډیپ ډاون ورځي بلاندې ور روانه گاډي او پکې بوزي ور ټرک هو اسمان کوله اسمان ته دی ودا تاسو به لیدلی وی ګوګل کې مو ولیدا کنه کوئری ټیک شو جی نو بلم دې نو د نورو کوئریانو اونرز او ورکران ارازي او زمونږ منرال آر اس کوئری کان ګوري د نورو قانونو ورکران او مالکان راځي زمونږ د کان حال ګوري ولی ګوري. They use the mineral RS query as a benchmark for good practice and learn from their own site health and safety. The benchmark جوړ کړی دی mineral RS نه. mineral RS د دې په نظر کې ډېر صحیح پریکټسونه کوي. دي صحیح پریکټسونه بر نه تاسو وکتل ار یو شی صحیح ده. یو ځکه هم غلطي مقدر نه کړه. سو چې دا دونه خدي نو خوا کې چې کوم نور دي ټرندز هغه کمپنیانو ولا هغه راځي دي نه چل زده کوي. چې زمونږ څنګه سیفټي امپروف شي د دې چې څنګه خلک یې داسې مونږ هم خو سو دا فالو اپ روان دی اوس دې ته وایي بینچ مارکینګ چې ستا کمپني او دا کمپني دواړه سیم کار کوي نور جي راشه اوس وګوره که هغه تا نه ښه وي هغه نه زده کړه که هغه تا نه کمزوري هغه ته وروښایه دا فیکټري یعنی د چیمبر اف کامرس چې کوم دی دا رول دی چې ته بزنس کې سیملر بزنس هغه نه به څه پټې نه او هغه به تا نه سر نه پټوي پالیسی کې به یو بل سره هیلپ کوي. پاکستان غونته نه چې بس هغه له دماکه ورکوه بم وتږده چې هغه فیکټري تباه شي او د خپله فیکټري چلوه داسې به نه. سو دس از هاو چې خلک راځي ټیک شو جي نو لہذا دې دپاره یو ګډ بینچ مارک دی اور دې ته نه لرن کوي هیلث اینڈ سیفټي ټیک شو جي په سایټ کې. Some have followed mineral RS example and now schedule regular formal health and safety training. بعضې خلکو د منرال آر اس د پالیسی بالکل اگزامپل ځان ته جوړ کړی دی اور ریګولرلی چې کوم دی هیلث اینڈ سیفټي ټریننګ هم ورکوي ځکه چې منرال آر اس ریګولر ټریننګ ورکوي کسانو ته ایون ټیکدارانو او وزټرانو ته هم ټریننګ ورکوي انډکشن چې سایټ ته یې راپرېږدي نو دا نورو خلکو هم ته زده کړل چې هلکه همدا ټریننګونه ورکوئ په سیفټي باندې خپلو خلکو ته
और हेल्थ او सेफ्टी रिफ्रेशर ट्रेनिंग هم ورکوي ورکرانو ته. mineral RS نه چلونه زده کړل خلکو. Others have learned from mineral RS to display their health and safety policy statement in multiple places around the site. نور خلکو ته دام زده کړل چې mineral RS چې کومه پالیسی جوړه کړي د health and safety نو هغه د یو ورکر ذهن ته مایند ته سترګو ته ورسي. او پالیسی کې موږ دا خبره کړې و چې پالیسی جی د دې بیا ته کاپی والے lots of کاپیانه دا به ته ورکران ته په ګودامونو کې مولګي دا به ته د دې په فلیټونو کې مولګي چې کوم ځای کې دی اوسېږي تا سره دا به په کمپنۍ کې په دیوالونو مولګي هر ځای کې به دا ولګي. سو چې کم کسان په انګلیش نه وي په اردو کې به مو ته ټرانسلیټ کړي دا پالیسی ایمیلونو کې به مو ورکې هینډ بک کې به مو ورکې نو هغه شی دی mineral RS فالو کولو نو نور خلکو ته دا مې ذکر چې هغه پالیسی سټیټمنټ ملټیپل پلیسونو کې په سایت کې لګول پکاري څنګه چې هغه لګول دي چې خلک اویر وي زموږ هیلث اند سیفټي پلان نه چې موږ څه غواړو سیفټي کې او هیلث کې سره ورک چې انشور شي چې ورکرز په ټول آل لیول کلیرلی انډرسټینډ دی په خپل رول په سیفټي کې او په خپل ریسپانسیبিলিټي په سیفټي کې چې زموږ رول څه د سیفټي کې زموږ ریسپانسیبিলিټي څه ده موږ ویلو چې جی سبا ته چې تم خپل ذمہ داری پیژنې د سیفټي نو یو د سیفټي پریکټیسونه هغه دلته زده کی او کمپنۍ ته سیفټي څه ذمہ داری درکې دا به تاسو په خولي نه وي چې پلان کې ته بس دا کار کوه نه د پلان کې کار او پالیسي کې په خپل موجودي الته کې چې پلان کې به دا کار کوي ابا جنرال سټیټمنټ اف انټنټ نه لاندې چې کوم رول ریسپانسیبিলিټي دویم نمبر شک شروع شي د پالیسي آی کې به ډیفاین چې سپروایزر بس کوي سو تاسو سپروایزرو جاب هم مونږ راو باسلې وکنه سو تاسو ریسپانسیبিলিټي ایر شوی ده نه ټیک شو پیډ اوټ شوی ده او ایز ا انټرویو ورته دي نه مخکې زمينه چې زه تعالی جاب درکوم ته چې وات ار د مین ریسپانسیبিলিټي اف د هیلث اند سیفټي سپروایزر ته څه جواب کې نوې کسان نه صبر وکړه نه 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 صفه پر شوي ها صبر وکړه ته لږ صبر وکړه ته وایه جی سپروایزر مین ریسپانسیبিলিټي څه ده رول خو سپروایزر ده ریسپانسیبিলিټي څه ده هغه ټول وړي خبرې دي غټه خبره کوه جنرال لین خطا ده خانزله سپروایزر سے بھی کنه مین ریسپانسیبিলিټي دې څه ده صبر وکړه ها خبره داسې ده ډیلی operations کې health and safety complete standards follow up بکوي چې کوم ځای انډر ستاسو سایټ ته So standards څه شی C155 څه شی 30 articles IGC1 IGC2 ها IGC1 4 elements 7 elements the knowledge the practical the PDCA the risk assessment the tool بس دا کې ستا standard ده اور دا به اپلای کې په سایټ کې دا ستا ریسپانسیبিলিټي ده اوس TBT وغیرہ ارڅ د کې منځ کې راځي سو ایز ا سپروایزر خپل ریسپانسیبিলিټي پیژنه دا سینې چې سبا د نبوشم والے او ته چې د جی ستا مین ریسپانسیبিলিټي څه ده او ته داسې کې نه نو به ته څه شي د سپروایزر جوړېږي چې ته خپل ریسپانسیبিলিټي پته نشته چې ته بس کې نو دا د لګ مزحکه خیس خبره ده په کار په شرک او خاندم تاسو پسې حکومت خاندل دا یو خدا سره چې په دغه بنور هټه ټیکی راشي چې دا وایي چې ما پسې خو ټیچرو خاندل بس زه خو جوړې لاړم تباہ برباد شو سو مونږ خاندلې نشو څه خو جړلې هم نشو لکتر سم در باندې سړی راشي چې دا څه حال دی بھائی تاسو دلته پرچې ته ناس یا انټرویو ته ځان تیاروئ او تاسو خپل ریسپانسیبিলিټي نه خبر والو سره نه جوړېږئ خو صحیح جوړېږئ ځکه چې سودیان د یو سلور کوړې اسې درکوي ټیک شو دا راځي چې لږ دماغ هم ځای ته راشي سو دینه بعد چې کوم دی اوس چې کوم دی ټریننګ اور دغه چلو minerals they follow mineral RS example and communicate these via regular team briefing بس mineral RS چې کوم دی ارس سړي ځان ته example یې ښه دی اور ټیم بریفینګز کوي روزانه ځکه چې mineral RS هم ټیم بریفینګز کوي په سیفټي باندې نو دیم تینې زده کړل ګوره بهر خلکو ته ډېر شیزونه زده کړل mineral RS نه پلنې دا چې جی دی خو health and safety کې ډېر ښه پریکټیسونه کوي دویمه دا چې جی health and safety کې دی چې کوم دی ټریننګ ورکوي هغه هم دی شروع کړو دریم دا health and safety چې کوم دی ریفریشر ټریننګ دی ورکوي هغه هم دی شروع کړو څلورمه دا چې mineral RS چې کوم دی health and safety پالیسی په هر ځای کې لګولې ده هغه هم دی شروع کړه پنځمه دا چې mineral RS چې کوم دی جی
ټیم میټینګز کوي ټیم بریفینګز کوي هغه هم دي شروع کړه ورپسې 15 خبرې د خلکو زده کړې او خپل کمپنیانو کې امپلیمنٹ کړي دي ته وایي بینچ مارکینګ. اوس ته پته لګي چې منرالس په خپله یو بینچ مارک دی دنه خلک زده کوي شیزونه څنګه چې ارامکو ده ټیک شو جي. نو ارامکو اوس ته ایگزام نه کوي ولې ارامکو اپرووډ سپروایزر چې جوړ شي بلای اوس خو ته صرف سپروایزر یې که د ارامکو د سیفټي ایگزام دې ورکړو او ته پاس کړو ته ارامکو اپرووډ افیسر اول د ارامکو نه پرېږدي چې بل ځای کې کار وکړي اور که ته راووتې نو بل ځای کې به دې په ښې تنخواه اخلي ولې هغه ارامکو خپله بینچ مارک دی که نه ته غلط شی نشي خولی. نو لہذا اوس د منرل آر اس منیجنګ ډایرکټر دی دا ټوله کمپني ډیفاین شوه. اوس د لږ دننه منیجمنټ ټیم ته ټچ ورکوي چې دې کې دننه څوک دي. نو دا شروع کېږي چې اول خو یې ایم ډي دی د دې منرل آر اس اینډ 2 شفټ منیجرز دي هغه نه لاندې 2 شفټ منیجرز دي. دې څه کوي اوورسی ډے ټو ډے سایټ اپریشنز روزانه چې سایټ کې څه کارونه روان دي منرل آر اس کې همدا ایم ډي یې ګوري همدا 2 منیجرز یې ګوري. خو 2 منیجرز یو ځای نه یو منیجر دی د شفټ منیجرز دي د سهار د خپل منیجر دی د شپې د خپل منیجر دی. نو یو ایم ډي او یو منیجر وي په سایټ باندې داسې به ووایو فی الحال. Each shift has a supervising team leader. د هر شفټ یو سپروایزنګ ټیم لیډر دی ټیک شو چې هغه سپرویژن کوي سپروایزر صاحب هم شته. اینڈ سیورل فل ټایم ورکرز هم دي یو څه داسې کسان ټول نه خو څه داسې کسان چې هغه فل ټایم ورکرز دي. ما خبره ده د دې څو بجې ډیوټي شروع کېده 6 بجې او د شپې 11 بجې ختمیږي. نو 6 نه والا 11 پورې مې یو ورکر ډیوټي کوي فل ټایم ورکر مې وایي هم دیتا سو 6 نه 12 घंटे شوې और بیا سو 11 پوزې سو راځي 7 8 9 10 11 5 هغه راغی 12 और 5 17 घंटे ډیوټي شوه. څه کسان پکې 17 घंटे ډیوټي کوي شته جي خلک ټیک شو سبق والا لک خلکو نه ټیک شو دا سینې چې سبا تاسو 8 घंटे کار نه کړي وی لا ملاړه وی دا ملاړه ټیک شو جی خبره نیگیټیو ده خو پښتنو د لپاره پازیټیو ده ټیک شو جی تاسو غونته لاټان د لپاره د پازیټیو خبره ده چې دا ګوره دا سنس ده کنه دوه ځایونو کې اوس موضوع ها لکه دا غلط کار ده چې دونه کار سړی نه اله ای لو 8 घंटे ډیوټي ویډیو خو ها لکه دا ډیر داسې یو لوفر سړی چې وي د تاسو د کلي والا هغه نه چې دا 18 घंटे کار والی نو دا بالا ټیک کېږي نه دا داسې نه ټیک کېږي. نو لوفرې خو تاسو کې ډېرې زیاتې دي که نه جي ټیک شوه جي پیسې هم ډېرې ګټي یا نو لہذا تاسو ټیک کولو دپاره به اول تاسو ته یو 16 17 18 घंटे شفټونه سړی درته ولګئ 2-3 میاشتې یارېږه ما ستا ډېر نه لګو ټیک شوه جي چې کوم دی 2-3 میاشتو کې تاسو ښه پروفیشنل شئ که نه بیا که 8 घंटो ته واوړم ډېر ریلیکس هغه 8 घंटो کار به ته بیا څه کار نه ښکاري اسانې سره به کې. نو دا خبره ده چلو نیگیټیو پوینټ یو دا شو چې دی 18 घंटे څه کسانو باندې کار کوي 17 घंटे. So all the 2 shift managers carry out site inspection every week. Shift managers site inspection کوي هر هفته دا صحیح ده سایټ کې به انسپیکشن کې جانچ پړتال به کې مشینری به هم چیک کې هیزرډ به هم چیک کې ریسک اسسمنټس به هم کې کم هیزرډ نه زیات ریسک وي هغه به کنټرول کې ادروایز کني کار به یې بند دی. where they also have an opportunity to watch the work being completed and talk to workers. او دی داسې هم کوي د انسپیکشنو کې چې کار هم وګوري او ورکر سره خبرې مو کې چې هغه ته څه مسله خو نشته. So the worker take pride in the site. جی د ورکر سره خبرې وکړي چې تاسو مسله خو نشته نو ورکر ته لګونته کې پراید فخر محسوس شي چې زموږ زموږ تپوس والا خو څوک شته سینیر منیجر راځي موږ ته وایي چې یاره کار ته ګرانې چې کسان دله زیات کمه یا داسې کم یا اسې کم. So and always report near misses and hazards. اوس ورکران هم ډېر ښه دي د منیجرانو او سټاف سره چې جی هغوی ته هم چې څه رپورټ هیزرډ میلاو شي یا څه نیر مس شي ډایرکټ منیجر ته وایي پټۍ نه خبرې ته نه. These reports are investigated by team leaders. خو چې کله ورکر یو رپورټ وکړي نو داسې هم نه چې ردی کې ټوکري میں پھینک دیا جاتا ہے نه جی په هغې باندې بیا ډایرکټ انویسټیګیشن شروع شي غټ غټ ټیم لیډرز پې کښېني چې دا رپورټ شوی دی دا نیرمس شوی دی دا یا وړوکی هیزرډ دی دا څنګه شوی دی دا نہیں ہونا چاہیے کنټرول کوي. اینڈ اوکیجنلی بائی ممبرز of the management team or members team of the management کی چې نور څه ممبرز دي منیجمنټ کې هغه هم چې کوم دی بیسیکلی ګوري که چېرته هغوی ته پکار وي همدغه رپورټس. So workers are then updated on the investigation outcomes. بیا نو ورکر ته هم وایي چې تاسو رپورټ کړی موږ انویسټیګیشن وکړو دا هیزرډ یا دا نیر مس یا دغه دا د دې وجې شوی سو کیس موږ سالو کړو خو داسې غلطي دوباره ونه شي. نو پراپر یو ښه نظام روان دی داسې به ووایو. At recent monthly meeting of all workers, also your monthly meeting kiddo the workerano, MD proudly informs everyone that the accident book shows there has not been a serious accident in the quarry in the last year. MD ډېر فخریان دا سره ټولو ته یو خبره وکړه چې د تیر یو کال کې په دې اکسیډنټ بک کې سره موږ سره داسې سیریس اکسیډنټ ریکارډ شوی نه دی
یعنی یو کار کې سره زموږ داسې غټ اکسیډنټ نه شوی وړ اکسیډنټ خو کېږي راکېږي. however جیسا بھی ہو they reminds all workers ټول ورکرانو ته دا خبره وکړه چې continue being mindful of health and safety. دا health and safety اون داسې مایند کې ساتئ. دا کوم یو ټاپک ته اشاره ده؟ دا کوم چې سر دا ټاپک خبره کوم. دې سټیټمنټ کې منیجر یو ټاپک ته اشاره کوي چې هغه الریډي تاسو ویل ده او ډېر ښه ویل ده. continue being mindful of health and safety. کلچر ورته وایي چې مایندفول کلچر مونږ ویلو چې دا مایند کې دا ټینجبل شی نه چې ټچ کې دا مایند کې وي. سو ایم ډي پوه شو که نه چې د ټولو خلکو مایند کې سیفټي ده نو ځکه سیریس اکسیډنټ نه کېږي. سو ایم ډي اشاره ورکوي چې لکه دا کلچر همداسې پازیټیو وړی دا مایند کې سیفټي همداسې پازیټیو وړی. ٹھیک شو. سو اوس دې نه بعد چې کوم دی the type of work carried out on site means that there is always going to be a high risk of injury. حالانکه چې څنګه کارونه دلته کیږي په دې سایت کې همیشه د های ریسک انجری چانسونه وي. خو چلو د هر سړي مایند کې سیفټي دار سړی احتیاط کوي سیف بیهیویر کوي نو بیا اکسیډنټ نه کیږي. بی اسپیشلی کیرفول وین ورکینګ نیر او ډېر احتیاط کوئ چې کله کار تاسو کوئ نیر ټو د پټ لیک چې کله تاسو د ډنډ سره خوا کې کار کوئ ډنډ سره چې خوا کې کار کې ماسک هم اچوه اور خیال کوه چې ډنډ ته ورونه غورځېږي. ماسک دلته اچوه چې فیومز راوچتېږي بایولوجیکل هیزارډ ده. At the end of the meeting آخره کې they welcome any further health and safety discussion or question from workers. اندغه چې کوم بیسیکلی ایم ډي دی ورکرانو ته وایي چې که تاسو نور څه ډسکشن وي هیلث اینډ سیفټي باندې یا څه کوېسچن وي نو مان تاسو کولی شئ. دا هم ښه خبره ده. کنسلټیشن همدې ته وایي مشوره همدې ته وایي. ښه دا خو منیجمنټ هم ډسکس شو. سو فار منیجمنټ هم ډېر ښه دی داسې به ووایو نتھنګ از رانګ. صرف هغه یو ځای دی چې سیورل ورکرز چې کوم دي هغه 17 غنټې کار کوي. ٹھیک شو. The funnel and the crusher اوس ماشین ته راځو هغه کرشنګ ماشین. Recently وخت پهلا the late shift manager has been receiving several reports that the FC has been stopping unexpectedly. Late shift manager شپې والا چې کوم منیجر دی هغه ته یو نه several reports 2 3 4 5 reports راغلل د شپې چې دا FC ماشین stop شي unexpectedly په خپله ودرېږي کرشر. ها when this happens او چې کله دا وشي workers have deactivated the equipment for a few minutes. worker the equipment deactivate کی بند کی دا ماشین. ٹھیک شو جی 100 منټو د پاره before starting it چې دوباره on کی چې 100 منټه ماشین بند کی او دوباره on کی and then the FC has started to work correctly again. بیا دا ماشین صحیح چلیږي ماشین ودرېږي دی پسې بټن یې ووایي بجلی پې بنده کی څه ټایم بعد بیا on کی چې څنګه بټن ووایي ماشین روان شي. مسله ده ماشین کې اوس دی څه کوي نو لہذا on rare occasions خاص کر څه موقعو باندې خو داسې وشي چې rocks have fallen off the top of the FC غټ غټ کاڼي FC ماشین نه لاندې راغړل کېږي. حالانکې دا غټ غټ کاڼي خو په کنویر بیلټ کې ور رواني که نه نو دا کرش کېږي. سو غټ غټ کاڼي دا چې کرش کېږي کنویر بیلټ کې رواني دا کې وایبریشن یې غټ. سو چې کله ماشین ودرېږي نو جټکي شروع کړي چې جټکي شروع کړي نو غټ غټ کاڼي ګډه 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 1 2 3 4 5 رالاړه شي. دا اوس خطرناک کار دی. خوا کې ورکران دي غټ کاڼي ورکر په سر رالاړه کېږي څه کېږي تاسو ته ښه پته لګي. ها اوس چې کوم دی نو لہذا دلته کې چې کوم دی but nobody has been hurt لکه اوسه پورې څوک کوک شوي نه دي. so the fault has been verbally reported. دا fault چې کوم دی دا هم verbally report شو. رایټینګ کې چا فارم نه ډک کړی د ریپورټ صرف یې په خولې منیجر صاحب ته ویلي چې منیجر صاحب هغه ماشین مسله کوي. دا اوس غلطه خبره ده. ټیک شو جي. ریپورټ په داسې جوړی چې هغه صرف دې منیجر ته نه ایم ډي ته هم لاړ شي سپروایزر ته هم لاړ شي ټولو ته لاړ شي چې هر سړی پوه شي چې جي فاینل کې مسله راغلې ده. نو لہذا اوس لیټ شفټ منیجر ته وویې دا وربلی who has visually checked the FC نو هغه خو هم څه د مستري خو نه هغه راغو جي جسټ visually یې چک کړه FC ماته یو پن راکړه. سو هغه صرف چک کړو FC visually هغه چک و چې مونږ IG2 کې لاړو او RDHA ته نو مونږ کرینونه کنکریټ بالې دا مونږ visually چک کړل خو مونږ خو څه کولی نه شو که نه. سو هغه مونږ دغه کار وکړو but could not identify the cause of the problem. خو هغه ته پته ونه لګېده نو دې منیجر ته چې دا مسله څه ده.
they do not want to have an unscheduled shutdown of the FC for a full investigation. او د دې مسلې کده انویسټیګیشن شي خدا مسله بروزي خو سره د وی چې یاره دا اف سی ماشين خو د انویسټیګیشن د لپاره نشم بندولې ریسنټلی اوس موږ جی 1 کلاس کې ول چې انویسټیګیشن چې راشي یا ته یو معاملې کې انویسټیګیشن کې ته کار ودرې کار خو پوره ورځ ودرې دي شي 2 ورځې 5 ورځې 15 ورځې کار ولاړی چې اکسیډنټ وشي لیبر انسپیکټر سټیټمنټ یې اخلي خو چلو دلته اکسیډنټ نه شوه د دې ماشين خو چې کوم انویسټیګیشن پکار دی اې د لپاره ماشين یو ورځ وته اوس بندې سو د منیجر وی چې دا خو نشو کوله there is a formal shutdown schedule for 6 months time حالانکه موږ سره یو جنرال شټ ډاون ټایم راځي کال کې شپږ میاشتې دا ماشين بند ساتو هغه کې بیا چیک کوو شپږ میاشتې به کار کوو شپږ میاشتې بند ساتو سو چې کله هغه فیز راشي چې بند ساتو بیا به چیک کوو کنه انویسټیګیټ به کوو چې څه مسله ده اوس خو نه شو بندول ټول شپږ میاشتې به کار نه کوو او اوس دیکھم چې کوم ماشينري بند کم لالچ ته د بزنس ټیک شو جی دا خنه ده نو لہذا and they wonder if it can wait until then or they اوندا سوچ کی جی تر هغه انتظار به وشي they seek advice from an early shift manager via telephone call د ورځې شفت مینیجر ته اوندې د شپې شفت مینیجر فون کال کړی دی او اډوایس دی اخیسته چې دا ماشين داسې مسله کوي څوک نو هغه ارلی شفت مینیجر چې کوم دی هغه ته ویلي چې داسې کار وکړه چې کانټراکټر ته فون وکړه کانټراکټر هغه سړی چې دا ماشين په ټیکه کې وته اخیسته راوړی دی وته اور هغه ته وایي چې راشي دا چیک کړه پرابلم وګوري ٹھیک شو جی کچې ته دا پرابلم نه حل کیږي بس اخر بس هغه ټیکدار ته یې کال وکړه چې کوم دا ماشين کانټراکټر دی but currently it is important to keep the FC operational خو هغه متوي چې جی بس فی الحال ته دا ماشين اون ساته ځکه شپه دا بس اوس پکې څه نه کیږي خو کار وباسه یعنی پروګرس وکړه the late shift manager decided to keep the FC working اوس دا late shift manager اندغه فیصله وکړه چې FC د کار کوي but run it at a reduced production rate خو لګ production rate یې reduce کوله RPM یې لګ کم کو ٹھیک شو جی شیشل بیگ یې جوړول په غنټه کې خیر دې 10 دی جوړ کی لک ښه هیک دی چلو خو ډېر ښه هیک نه دی سټل غلطه ماشینري رن کول نبوش کې نشته صفا خبره ده داسې ماشینري به ودرېږي نو لہذا اوس چې کوم دی د جسٹ آفټر دویم پارټ دی دا موږ دونه سلو راومای که دریم دی چله جي د فالوینګ ډے اون دې ورځ باندې FC stops unexpectedly on 6 occasions سبا ته سو شو FC ماشين شپږ ځل ودرېدو during one of these times یو ځل خو چې ودرېدو دا خو چې کله ودرېدو بیا خو به تیږې را لړه کولې کنه so a worker is walking towards the FC اوس دې ټایم کې ورکر تیریږي او دا ماشين بنديږي نو which suddenly moves causing a large rock to fall so ماشين کې مومنټ شو اور کانه را لړه شو خدا راک نه ریلیو میسز دا ورکر لګ بچ شو ورکر غني په سر پیرا لړه کېدو so near miss شو who reports this near miss straight away to the team leader نور مینجمنت خو دی خو نو جی هغه straight away ټیم لیډر ته دا ریپورت کړو چې ما سره خو نیر میس شو ټیم لیډر چې کوم لکه هغه سپروایزر چې کوم بیسیکلی دا اوس ګوره ټیم لیډر کې اور ایم ډي کې فرق دی ټیم لیډر ته نشته ایم ډي جوړ نه کوي ګوره ټیم لیډر هغه او چې سپروایزینګ یې کولو ټیک شو جی سو هغه سړی ته دا ریپورت وکړو اور هغه چې کوم دی ټیم لیډر چې کوم دی ارلی شفت مینیجر چې کوم دی ایمیډیټ لاړل اف سی ته او ډسکس کړو دا پرابلم دے ډیاکټیویټډ اف سی بند کړو while looking at the equipment او سامان ته equipment ته نور ګوري دنه مینټیننس مینول تم ګوري اور سیف سیسټم اف ورک تم ګوري چیرې دا مینټین کیږي څنګه هغه مینول کاپی راخسته ده اور سیف سیسټم اف ورک هغه کاغذ هم راخسته چې انجینران ورکړي دا سټپ وایز څنګه استعمالوي موږ سیف سیسټم اف ورک باندې خبره شوی و نو لہذا there start the FC اوس دی FC ریسټارټ کو and it begins working correctly again FC بیا صحیح سٹارټ شو کریکټلی کار کولو دا هم مخکې دا سوچلو they cannot identify the problem still the problem پتاونه لګی دا او ریلایز کړل that they are not competent enough to the technical mechanics with the technical mechanics of this equipment to deal with this issue او دی دا ریلایز کړل چې موږ سره خودونه کمپټنس نشته چې دا ټیک کو ٹھیک شو جی سو دا موږ نشو دا ایشو موږ نشو ریزالو کوله خو ماشین دې سٹارټ وی they decided to schedule a visit from a specialist contractor او specialist contractor ته دی کال وکړو چې یاره ته راشه لګ ٹھیک شو جی ټایم یې واخیستو خو Agam who have used in the past contractor mechanical equipment to deal with it, they decide to schedule for to so who they have used in the past to investigate and repair the FC. On the contractor makhi the FC repair the para rawastere maslo investigate the para makhi on the rawastere. So da pertema mogata call ko. Yani the car sade de bas tik ta
خو the contractor contacts the early shift manager to tell them that they are unable to visit the site themselves anytime soon. هغه د شفت منیجر ته ویل چې یاره زه خو زر نشم راتلی ځکه دی خو د دیهاتي علاقې کې ډېر لرې وو که نه ښارونو نه او دغه نه نو بیکاز they are currently working over 100 miles away دی 180 کیلومتر لرې لګیا دی اوس هم یو بل کار کې یا شیفت خو لیټ والا دی کنه دا ارلی والا ته ولې کال وکړو او په کال کې لیټ شیفت باندې لیټر ډے باندې دلته کې بره تا وویل چې لیټر ډے 15 ځل څو ځل شپږ ځل که څو ځل هغه ماشین بند شو اورېدلې ده خبره او هغه ارلی شفت ته خبره اورېدلې ده سبا ورځ باندې شپږ ځل ماشین بند شو دی سټل وکتل خو ماشین سٹارټ کو اور کانټراکټر ته کال وکړو چې مړه بس انتر راشه سو هغه شکا راتلو نو هغه څوک ډل ټیک شو جی هغه اوس بیا ماښام شوی دی نو هغه ته کال کړی دی لیټ شفت والا منیجر ته چې زه خو نشم راتلی شپه هم د فرض کا چلو 100 مایل لرې یم 100 مایل 180 کیلومتر تقریبا 200 جوړیږي ټیک شو جی سو اوس دی ورته څه وایي حل سره وباسي سو they say that they will send a new engineer یو نوی انجینیر دی ما سره برتی شوی دی اب درولېږم هغه اوس موږ سره کار شروع کړی دی دغه ځای نه خبره ورانېږي اوس چې بھائی دا نوی انجینیر باندې موږ څه وکړو موږ له خو کمپیټنټ سړی پکار دی ماشین دپاره اف سی ماشین څه وړوکې ماشین خو نه ده خو چلو دوی مو سره اګري شوي دي after the sunset the same day همدغه ماښام چې شو په همدغه ورځ باندې انجینیر راغو ماښام لیټ شفت ته لیټ شفت شروع شوی ده ټیک شو جی they go to the gate house اول خو دی gate house ته راغو and are told that they need to sign and complete the contractor induction course and assessment گیټ کې ورته وایي چې جی دا خو ته خو کانټراکټر یې که نه چلو جی نوی انجینیر یې خو کانټراکټر کمپني یې ستا لپاره خپل یو سخت انډکشن او سخت ټیسټ دی अब ته موږ ته په دې ګیټ کې یو کې چې موږ ستا قابلیت وګورو چې ته واقعي کانټراکټر یې که نه before they enter the to be issued a permit to work تاله چې موږ اجازت نامه درکو هغې نه پهله به د اسسمنټ هم موږ له راکړي او د انډکشن هم کمپلیټ کړي او د نیو انجینیر کمپلینز that this will delay the work هلکه تاسو خو ما نه دا ټیسټ دغه راخلی خو هلته خو کار لیټ کېږي نو اوس څه کېږي تم دلته کې په دوو ځایونو کې ډیوایډ شوې څه وکړو جي که زر یې نه راولو اف سی ماشین سټارټ دی هغه اکسیډنټ کوي اور که زر یې نه راولو دا خو شوه او که زر یې راولو نو دی به ټیسټ او دغه ورنه کړي د سایټ بیا هم مسله ده څه وکړو ستاسو په خیال انډکشن ورکو که زر یې راولو انډکشن به ورکو هلته خیر دی ماشین بند که که نه خیر دی بزنس په دې لږ دغه شي خو جي خطره نه بچ کېدو دپاره دا دواړه کار لازمي دي ماشین بند که او دله انډکشن ورکه تاسو څه کوئ جي د نیو انجینیر انفارمز them that they have arrived اوس چې کوم دی they have been given this will delay the work they have been given the team leader's mobile phone number هغه چې اوس په لانجه شو بس سیکورټي ګارډ ته یې مړه هغې ته فون وکړه څنګه چې دا موږ ته وایي چې بس صاحب ته خپله فون وکړه او خبره ورسره وکړه or send them a message او هغه چې کوم دی بیسیکلي میسج ورته سینډ کو نو د نیو انجینیر انفارم them په میسج کې نیو انجینیر ورته وویل چې زه خو راغلی یم but cannot go in yet pack because of the entry requirements خو دننه نشم درتلی ځکه entry requirements کې تاسو ماته ټیسټ ایښی دی while the new engineer is working through the induction package ټیک شو جي اور حالان کې د نیو انجینیر په خپل هم په انډکشن پیکیج لګیا دی یعنې دی خو نوی راغلی کانټراکټر سره که نه دی هغه کانټراکټر سره هم په انډکشن کې لګیا دی سټل ټریننګ یې دی لا پوخ سړی نه دی د ټیم لیډر arrives at the gate house او مغه ټیم لیډر یعنې ته سپروایزر صاحب چې کوم دی ته راغې ګیټ هاوس ته او ورته ویل چې انډکشن به بیا چې کوم دی لیټر آن دی کمپلیټ کی فی الحال یې راپرېږده کیسه ورانه شوه د ټیم لیډر says that the FC has stopped working about the conveyor belt and work is now behind schedule هلته اف سی ماشین د بند شوی دی جي او هلته کار چې کوم دی لانجه جوړه ده او کار چې کوم دی شیډول نه وځي نو دا سړی راپرېږده ټیم لیډر چې کوم دی نیو انجینیر ځان سره کو اور اف سی ماشین ته لاړو ټیک شو جي with worker A او ځان سره یو ورکر A موجود کو چې تم راځه any worker working with the FC machine could be called worker A who has been working at the quarry او هغه د کان کې کار کوي دا ورکر and with the FC او ماشین سره ملاړي دا ورکر for 3 months د دې ورکر دیم صرف 3 میاشتې شوي دا سړی هم نوی ده the team leader then goes to find the late shift manager ټیم لیډر بیا ځي ګوري چې لیفټ شفټ منیجر را پیدا کی who will be able to issue permit to work ځکه چې همغه به اجازت ورکوي چې فالټ فایندینګ او ریپیر اف د ټاسک وشي
نو چې منیجر ته یاد نه درکړی ته ماشین ته نشي نه دی پرمټ هو ماګه درکې پرمټ موږ ویلې ده. So worker A explains that has been happening with the FC. Worker A explain کړو چې what has been happening with the FC. FC کې څه مسله ده انجینیر ته وې. And that now it will not work اور اوس دا کار هم نه کوي despite being deactivated and restarted مونږه بند کو بیا مو اون کو بیا هم کار نه کوي. اوس خو هغه شیم پرې خو چې تا بند کو اون بشو. نو new engineer is impatient to get to work. them لګ به صبر دی چې یاره به زر زوست ته ور نږدې شم دی دغه ته کار ته and start checking the FC اور د FC چیک کول شروع کړل اور conveyor belt system چیک کول شروع کړل چې مسله چرته ده. they ask the nearby lighting levels can be increased if the nearby lighting levels can be increased. او دا manager سوي دی ورکر A ته وي یا چې کوم ټیم لیډر ته وي د دوه کسانو د سره چې دا لایټ لګ زیات کړي لګ تیار ده. but the worker A says worker A ورته وي چې these are already maximum brightness. دا اول نه بس اندونه پړکا کوي اندونه ګلو دا دي نه زیاته ګلو دی کوي نه. then starts reading message in their phone او بیا worker A چې کوم دی موبایل راخلي میسجونه ګوري. the new engineer climbs into a conveyor belt. اوس ته مت دا ووایه چې دې نه جوړېږي څه چې کله یو سړی په تیاره کې کار کوي اکسیډنټ نه علاوه اکسیډنټ خو به کېږي هغې نه پهله اکسیډنټ ولې کېږي دا موږ ویلي وو په IG 2 کې چې تاسو چې پور لایټینګ وي نو څه کېږي هغې سره د اکسیډنټ خبره باندې نه کوئ که نه ذهني سټرس راځي. مونږ ویلي وو چې ته چې تیاره کې کار کوې ته به سټرس کې راځي بیا به ډړم تنګېږي بیا به شارټکټ هم وخی جلدبازي به هم کې اور څه به کېږي ولې پراپر لایټینګ نه بیا مونږ تاسو ته ویلي وو چې مجاهده خپله وکړئ بجلی تار کې کار شروع کړئ سیریس کار دی خو ځان ته تیاره جوړه کړئ ته ما نه بیا کار وکړه نو روغ کار نه کېږي. سو انجینیر همدا خبره ده چې انجینیر سټرس کې راوستو انجینیر ته تیاره جوړه کړې ده. نو اوس چې انجینیر سټرس کې راغو دی څه کوي نو د انجینیر climbs onto the conveyor هغه بیلټ ته وختو to have a better look at the FC چې FC اوس صحیح لګه وګوري ځکه چې بره نه صحیح لګه ښکاره شي تیاره ده خو unexpectedly FC چې کوم دی هغه سټارټ شو پسې FC خو کار یې همدا و چې بند شو کلاو شو بند شو کلاو شو. The new engineer is knocked over by it and becomes trapped between the FC and the conveyor. ډایرکټ نیو انجینیر لړه شو تا پسې چې لاندې کنویر بیلټ اچانک زه روان کم که نه ته لړه کېږې بیلنس دی نه که نه چې لړه شو نو ور مخکې شو FC ته چې کرش شي خو اوس هغې خو واړې وړې تیږې اخیستې FC نو دا خو پوره سړی و د ده سایز پکې راتلو نه خو په بیلټ ونښتو ټیک شو جي هغه کره د مشین او د بیلټ مشین خوله کې ونښتو سړی چې ونښتو د ورکر A shout for help اوس ورکر A چغه وواله چې جي هیلپ سړی ونښتو but cannot be heard about the noise of the FC د FC د نویز د لاسه هغه اواز چا وانه اورېدو موږ بیا ویلي وکړه چې ته پکار نویز کم کړي مشین کې هغې دپاره انجینرینګ کنټرول ځو سو وای نه اورېدو ورکر A looks for the nearest emergency stop button اوس ورکر A stop button پسې ګرځي nearest stop button چېرته د FC کې موږ ویلي وو چې مشین کې به emergency stop button لګې هغه موږ IG 2 کې کلیر کړی و which is located 10 meters away هغه 10 meters away دی یعنې دې دیوال نه ونه څه تقریبا د هغه دیواله پورې نو لہذا هغه رامنډه کړه اکټیویټ یې کړو مشین یې بند کړو سم هاو مینیج یې کړو یعنې سړی ورکرش کېدو نوره باقي اوس ورکر A goes to help the new engineer انجینیر ته رامنډه کړه ورکر A اوس انجینیر اړو خوځېدی نه شي ځکه چې لاس یې ګیر دی مشین کې کنټرول باډي نه ورتله دا یو څنګل یې ورغلی ده په مشین کې پساو ده The emergency shutdown is noticed in control room. Emergency shutdown button چې څنګه ووالی شو کنټرول روم کې هلته الارم بجاو شو چې emergency button ووالی شو د مشین سپیسیفیکیشنز دا مونږ کلیر کړي چې دا به کنټرول پینل کې هلته میسج ورکوي چې جی emergency button ووالی شوی تاسو زر ځان ورسوئ څه چل شته. Communicated to the late shift manager. دا منیجر ته دا میسج ورسېدو they immediately go to check the FC. اوس ډایرکټ راغلو دا منیجر چې FC چیک کړي with team leader سپروایزر سره ځکه چې سپروایزر هم تخفي ویستې وي هغه صرف ورکر A ته خبره پرېښې وه انجینر یې ورکر A ته پرېښی و
او ورکر ټیم لیډر اور چې کوم بیسیکلی اف سی د پاره چې کوم ام ډي دی بیسیکلی لیفت شفت منیجر سوري هغه دوان راغه and the halfway there are met by panicking worker A خو نیمه کې چې لاره رسیدلی نو اف سی ماشین ته چې ورکر A پیراو او هغه ډېر ورخطاو نو ورکر A ورته ایکسپلین کړل چې څه وشو. As they continue toward the scene of the accident, or the scene of the accident, the left shift manager uses their handheld radio to call the first aider who is on the duty. جاره کې هغه واکی ټاکی باندې میسج هم کو چې فرست ایډر دی لاندې ځان رو رسي حالانکه د لا مریض ته نه رسیدلی صحیح ده کنه پراپر پریکټس ته. So the left shift manager arrives at the scene. shift manager scene ته راغو accident scene ته اور 2 منټو کې دنه فرست ایډر هم راغو اور ایمرجنسی فرست ایډ شروع کو. لیفٹ شفٹ مینیجر چې کوم دی هغه کالو کو ایمرجنسی سروس ته بٹ دیر از نو سیګنل آن د موبایل فون. اوس موبایل فون کې سیګنل نشته ځکه دا ځای خو ډېر لاندې کنه سو سیګنل سیستم نشته خو هلکه لینډ لاین فون دی چېرته دی دا خبره ده ټیک شوه جي. they send the team leader to the office to make the call from the landline telephone. بس هغه ټیم لیډر ته وی مینیجر چې ورشه منډه کا دنه لینډلاین فون نه فون وکړه الرټ کا سکیورټي افیسر چې امبولانس چې کوم دی ابزر راځي نو امبولانس ته چرته لیاره بنده نه کړي دلته لاندې اکسیډنټ شوی ده. So first aider stays with the injured new engineer until they are taken to a nearby hospital in an ambulance. تر څو پورې چې امبولانس ته نو راغلی فرست ایډر هم نه خوځېدو د کیجوالټي نه اور ورسره و او هغه یې بیا اخره کې امبولانس کې ولېږلو هاسپټل ته. لیفټ شفټ مینیجر چې کوم دی ورکرانو ته انسټرکشن ورکړل چې دا ځای کارډن آف کړئ کاشن ټیپ تاو کړئ د اکسیډنټ سین نه چې موږ ریزن بیا معلوم کو انویسټیګیشن کې اساني پیدا شي. ټیم لیډر چې راغو نو د لیفټ شفټ مینیجر چې کوم دی هغه ورته وایي آسک دیم to take worker A to the office. worker A office ته بوزه اور بیا یې سینډ کا ورکر کور ته چې دی ریسټ وکړي. ورکر A نه ورته وایي ولې ورکر A سین لیدلی و ورخطا و دي دا لږ کور اول افیس ته بوزه کښېنوه چې لږ ریلیکس شي بیا کور ته ولېږه کار پرې نور مه کوه دا سړی نن اکسیډنټ لیدلی دی نو دا ورخطا دی. بل خواصې لاړو هسپتال ته. As they appear to be in shock, so the left shift manager then begins recording their observation of the accident scene on their mobile phone and takes some photographs. Left shift manager بیا راغو سین ته observation یې وکړل د accident خپل طرف نه اور موبایل کې تصویران هر څه واخیستل هغه ځای نه and also make sure to record the time او ټایم هم ریکارډ کړو as well as weather هم ریکارډ کو اور چې څوک دلته کیو هغه کسان نومونه یې ولیکل چې سبا چې لیبر انسپکټر راځي چې دا ډېټا ټوله پرووایډ وي. دا اوس تاسو سیناریو مخکې څه شوي دی هغه بیا نه راخیستې کېږي مخکې پسې کانسیکوینس را روان دی کوټ راتلو لیبر انسپکټر راتلو انویسټیګیشن مکملېدو بس سیناریو همدونه وه. کلیر شوه اوس لږ ریکارډینګ بند که دا به اوس دویم ریکارډینګ شروع کوو.